دیار لسمه کړی فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز دې جنا دیار لسمه کړی شروع کیږي پدریمه پیرا باندې د یعقوب علی السلام زامن را له د یوسف علی السلام قالا او پدا پیره ورته ویل چې تا تخفت دا چې موږ یو کمزور قومي د اطرافو د باندو اوسیدونکو خلکی سخت تکلیف را باندې راغله دی د لوګي تن دی قحط سالی راغله دا یو خدا دې چې منګه د ځان سره نور معمولی غونته کې قیمت راوړې دی په دې باندې رااله پورا غنم راکا او دې مدا چې کنه تا زمونږ ضرور نیولې دی پلان دې عزت خپه دی خیری بدرته وکړو دا به وکړي هغه به وکړي نو یوسف علی السلام ورته ویل کان یو تاسو درنکم وای څنګه تاسو د خپل ولې دومره غم جن دي نو هغه ته په یوسف پسې خپه دی مخکې بل ځی شرمخانو خړلې او اوس ته تابل ځی ونیول څه په د پسې خپه دی هغه وته شرمخانو خړلې او تاسو خو کې ته نه ورځولې نه یا لکمن کله کې ته ورځولې ها څه خبر یو ماشوم مقابله والا د کې نه راويستو او بیرو نه را لګ دا خو زمون غلام دی زمون نه را تختیدلې دی او ورونو است په قافله والا باندې خرج اخ پتا سنوي نانا مانه ویل دا څنګه خبرې الکه تا قافله مشرته څه خبره ونه کړه هغه تاسو څه ونه ویل هغه چې روپۍ د لدر د تاسو دی وته ته خو څه خبرې کې چې لکه ته په خپل باندې سي دا یوسف یې کنه دا خبره خوشي وي دا ارث شي وي دي او ا دې چاته پته ده دې چاته پته ده ها زې مګ با ستړي پوهش چې قصه خو خدای ګوران نو ځانې ورته خو تو تعارف او په جندلوي ور سره وکړل بس هغه خو د ټکه په عاجزۍ او په زارۍ باندې شو چې موږ تړې کې ته ورځول او اوس دلته څه دی لکه باچا دی اوس په بم ترمن د بوت نه ډکې هغه وې چې دا اوس موږ کې ته ورځول او ظلم هم وکړي بیا دا غي نه بعد قافلې والد کې نه راويستو موږ څه کړو خرج بیرتم کوړه بونت نو کنه دین په باندې خرج اوس دا دې باچا شوی هغه ورته زمونه مخ خپه کېږي چې سترګې ګرځي چې پښتون خونی څه نیمه ته پښتون خونی ما چې اوس بدرته هم چې ها زبتا سکی ته ورځوم پرې دم هم چیتا لا تسریب علیکم اليوم دیول سترګې ګرځي ما که تاسو ځکه ته نه ورځول نو چې چا د مصر باچا جوړولم ولکه که د پلار سره پاغه شاله دشت کې اوسېدلې ها نو د مصر باچا شوی به هغه د الله یو نظام دی کنه ورونو ته الله په ځل کې واچولا چې چا به سړی کې ته وګرځوي مصر تر سوال غواړي او به د عزیز مصر کور تر سوال غواړي البته د غلامۍ جن چې هغه تیر کی بیا به د جیل سخت تیرې نو بیا به الله باچا کی دا څه آسان کار خو نه دی د الله تدبیر وکړه ورونو ته به الله په ځل کې چوي خذابه ټیک ورونو خو خوشاله شو ما پی متوکل کنه عزت او احترام یې مولا وکړو او ولته څه کار وکړي بنیامین باندې څه کوي چې غشاړو ته بوزي زما دا کمیس والی دا ورولې د پلار په سترګو باندې راکاږي چې نظر یې کمزورې شوی نظر به تیز شي که وجود یې کمزورې شوی وجود کې به طاقت راشي او به کړه کوډه راوچته کوي راځي یوسف علی السلام ورونو ته وی چې راځي بس نورې ګټه په دې مت راوي بس دلته راشي اوس مزه کوي څه کوي مزه کوي نو کمیسه ورلور کو ول دا وېسې د ځان سره او پلار پسترګو باندې په مخ باندې ورواچوي فلما دخلوا على يوسف ورکل چې داخل شو عليه په يوسف عليه السلام باندې قالو دی ورته ویل ایه العزیز اے بادشاہ مستنا راځي دې موږ ته وهلنه کوروالو موږ ته ضرورت تکلیف قحطاری وجئنا ببضاعة مزجاة موږ راولې ته بیکاره کوټه قیمت او نو قرطبی مولوی چې کله سره مجبور شي نو به مشرانو باچاهانو ته شکوه کول دا جایز دي فاو فلنا الکیل فررا ک پیمانه منغتا وتصدق علینا صدقه را باندې وکړه لکه انبیاء او د انبیاء بچی صدقې نه لخوا
د تصدق علینا دا معنا نه ده چې غنم را ل په خیرات کې راکا او یا را ل زکات راکا، نه وتصدق علینا مطلب دا دی چې دا رور را سره پریدا دا را باندې احسان وکړه، صدقه را باندې. ان الله يجزي المتصدقين قال دیتل هل علمتم ایتاسو ته معلومه ده چې احساس در تشتا ما فعلتم بيوسف هغه کارونه چې تاسو کړیو په یوسف علی السلام باندې نو یو د درې ورته آیات واخیه پرور د باندې ځن تم جاهلون کله چې تاسو نا خبر وي ځوانان وي جاهلان قالو دیتل انک لانت یوسف و یوسف علیہ السلام ورته په دې خبرو کې وخندل، مسکی شو ورته. نو د دې داسې یو خاندانی علامه و چې په دې مخ کې به د خندا سره قوت کېدو، دا دې کې به قوت غونډه کې پیدا کېدل د یو علامه و خاندانی. نو چې یوسف علیہ السلام کله دې ته وخندل نو هغه قوت غونډه کې په دې مخ کې وشو بل انک لانت یوسف. خو بالکل دا شکل صورت دا ارث چې دی د یوسف علی السلام په شان دی. یا مطلب دا چې خبره اترې ور سره کله کولی نو دوی ورته په غور او توجه سره وکتل. بعضی مفسرین وایي چې یوسف علی السلام د سر نه د تاج اوچت کو کوم باچای تاج چې په سر کړو نو د په دې سر کې د ویښتو یو سپینه غونچه و د بچپن اکثر وی کنه چا په دې ګیره کې سپینه غونچه غوندې را پیدا شي، چا په سر کې وي نو د په دې سر کې یو سپینه غونچه و د بچپن نه دی ښتو نو چې کله دا تاج د سر نه اوچت کو نو هغه غونچه دې ته وښکارا کېدله. انک لانت یوسف قال غزل انا یوسف وهذا اخي یوسف مودا زما ورور دی قد من الله علينا بشک الله احسان کړی دی په مونږ باندې بكل خير في الدنيا والاخره انه من يتق ويصبر سوک چې تقوا اختیار کوي او صبر وکړي فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. قالوا دی ورته الله قسم په الله لقد انصرك الله علينا بشك الله ورکړي دی تعالی په مونږ باندې برتری درکړي دا وان كنا لخاطئون بشك مونږ سخت ګناګار او خطاکاری. قال دو الله تسريب عليكم اليوم اسم ملامتيان سره پتا سو باندې نن ورځي یغفر الله لكم الله دې تاسو ته بخنه وکړي وهو ارحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا تاسو سیدا کمیس زما چدا دي فالقوه على وجه ابي ورواچوي دې کمیس سره په مخدفلار زما باندې یاتي بصیرا راځي وما تريدون کې واتونه به اهلكم اجمعين راولې تاسو ټول کور والا ولا دا خاص کمیسو چې دا جنت نا راغله ابراهيم عليه السلام ته به ابراهيم عليه السلام نا اسحاق عليه السلام او داغه يعقوب عليه السلام او غور کړو يوسف عليه السلام. او یا هغه کمیس دی چې کوم ذلیخي لاس ور چولې او شلولې یو یا عام کمیس دی والله اعلم